بسم الله الرحمن الرحیم. یو سړی د پښتنه کړی دی چې په مسجد قوم شي یا پښتین قوم یا کیم قوم می پاشه چې خال گاډی شي بدل ډولینا نوی پشه پا ګډول شو غوسه داسې خروبین مشت نظر نه رسی اګه ډول شری تور پر جایز دی کنه دی مشتوس یخته اتان یای دغه شی بدل ډولینا چې نوی به داسې اتان کول یا داسې نور قسم ګډول د شری تور پر جایز دی کنه دی دا خبره یوت صدل پکوردو چې کیم قسم ګډول وی اکا اتان وی اکا د نور ګډول وی چې بدل ډولینا نوی پشه په یغه صورت ها د ګډول دروس خبره نه دو جایز خبره نه دو ولې چې په دغه دوه قسم خرابي رسی وا خرابي خداوی چې دغه ګډول دغه اتان دغه خساری مشابهت د کډړې سره وی کډړې سره یا مشابهت وی کډړه د درمیاني مخلوق شه دای د شنه سړای د نشجرو دا تخته کډړه یا د کډړې سره مشابهت وی ولې چې د کډړه په جسم شه الله تعالی فطرتن داسې صفات اشتای چې کډړه چې سی یا روونه وی پالا ووري پالا موتیجی سپړې وای چې څنګه کډړه پالا ووري پالا موتیجی سپړې وای بالکل داسې چې سړی اتان کوي یا گاډي شي په بدله په ډولینه نه بغیر ا دغه درمیاني مخلوق سره مشابهت وي ځکه د ګډول د اتان شری تور په درست نه دو دویمه وجه دادو چې کیم سړی گاډي شي اتان کوي په ډولینا په بدله نه بغیر یغه سړی نه حیا ووزي چې کیم کور داسې وي چې شریعت یې چې دغه کور وجنه انسان د فطرت نه یو قسم حیا ووزي ځنه هغه کور شری تور پر درست نه وي ګډول کیمه طریقه وي که بدل ډولینا نبی بیا ها یغه سړی نه حیا ووزي او حیا د ایمان و غوټه شوبه دو د ایمان جز دی کچېره په دغه اتن شي په ګډول شي ډولینا بدلې وي به دغه ګناه نور هم ډیر شي په ډولینا په بدلنه بغیر هنس جایز نه دی چې ډولینا بدلې وي په شی بیا خو یا جایز نه دی یغه ګناه نور هم ډیر شي